زما بچی خو زما په حساب 12 کال دی. دغه په یو غره ختلې یم، په بل کوز شوې یم. ما خدای مړه به یې که ژوندي به یې، دوی به ډوډۍ خوړلې که نه به یې، دوی به وږي، دوی به تږي، دوی به چپړاستن ورکړي. دغه یو فریاد دی زما. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، دا د دوشم ګل او سید ګل قبرونه چې کوم دي په میا کلي پیرامان کې، راځئ د هغې مور هم والده صاحبه ولاړه ده او خپلو بچو ته دعا کوي. او دا هغه کسان کوم دي چې کوم په دریا دمخیل کې 12 کاله 11 کاله بعد هغه خپل کور ته راوړی شو. راځئ په دې زمونږ په دې مور ابۍ باندې به څه تېرېدل، زما قوم ته، زما مسلمانانو ته ابۍ څه وایي. ابۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابۍ څونه وخت بعد راغلو دا بچي دی؟ زما بچی خو زما په حساب 12 کال دی. جی. په 12 کالو کې ابۍ څنګه ګزران ته وکړو، څنګه دا بچي؟ دغه په یو غره ختلې یم، په بل کوز شوې یم. ما خدای مړه به یې که ژوندي به یې، دوی به ډوډۍ خوړلې که نه به یې، دوی به وږي، دوی به تږي، دوی به چپړاستن ورکړي. دغه یو فریاد دی زما. په دې کې دا یو بچی چې دی و کشر کم یو و؟ دغه دی. صحیح نوم و؟ دوشم ګل. دوشم ګل کشر هغه و. ته به سکول کوو؟ نه خو بره کالج کې سبق وي که نه بچیه. جی. نو ستاسو پکې دا 2 کسان چې ستاسو د کور؟ دغه 2 کسان دي. زما نه و، د خدای واخیسته. زما د پیسې بري نه، د خدای امانت و. زما نه و چې زما وی، خو زما سره ناست و. دا په دې حال خاورې شوې ده، په دې سمه باډیماره خوړنه وه. او دا چې دا 12 کاله دی چې د نورو وړو چې ته ګولۍ مولۍ وړي حقه دی ارامو، نور کله د یو کره کله د بل کره، او په بد حالات کې. او دغه زامن به وي چې زما زامن او زما زامن دا به وږي، دا به مړی، دا خو کولي مزدورانو زما واړی ولې ورځي. نو زنانه و داسې حساب و لکه داسې ظلم د کولي د مزدور سره چې وشو، لکه دا تمام دنیا پسې جاړي دي. او دا یې خاورې کړی دی او پلار یې ځانه ټپ ټپ تاسو لیدلی چې هلته پروت دی. نو بس موږ به څه وو، د خدای په کړه موږ صبر کوو، او دا به اوس صبر کوي. او په 12 کال دا بچیان نه له د یوه په کالج کې سبق وی، د بل ورور ځان سره بوت لږه چوټیانې وي، او د بل ورور به مزدوري کوله او پته به یې لګولې. نور داسې وسایل نه وو. زموږ خو دغه د کولي مزدوري او دغه حساب کتاب وي که نه. بس ابۍ ستا دعاګانې وله پکار دي. الله دې په موږ ټولو رحم وکړي. ابۍ ابۍ ټولو دې موږ رحم وکړي. او ستا دې ویښتو ته ته هم راغلی زما لکه دوا وکړئ زما بچی. خدای الله دې وبخښي ابۍ، الله دې وبخښي، الله دې ستا د سپینو ډکو ته وګوري ابۍ. خدای دې زما لکه د خاورو سره وبخښي. خو 12 کال مسافرۍ نه راغله، دغه یې ځای زما پکې هېڅ نه و. خیر عزتمندو، حقیقت کې چاو دی مرګ دی. الله پاک دې په دې باندې اسانه کړي. امین آمین ثم آمین. یو کوره 2 جنازې هم دغسې ووتلې. خو په دغه یو خبره ده چې سړی وفات شي، مړ شي، هغه صرف کور رن شي. په بعضې خلکو باندې کورونه کلی او هغه د زندګۍ هغه معمول کې چې هغه کوم هغه د هغه نسب چې دی، په بعضې خلکو د هغې زه تاسو ته ښکاره مثال وایم، دا بچي یا کډه او والد صاحب چې دی هغه په سپینه ږیره باندې، نو په دې باندې کوړمې ورانې شولې جي، کډې پې ورانې شوې، په بعضې نیم کور وران شي، یو سري
عزتمندو راځو موږ د هغه والد صاحب زموږ سره ناست دی جي جمعه ګل چې هغه هم د دې کلي په سپندروب کې راځي مشر دی چې هغه د خپل بچي په حوالې سره مینهوالو ته څه وایي. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب څه ټایم کله څومره وخت مخکې ستاسو دا زوی ادرکه شو بیا د دې دا 11 کال و. 11 کال جی جی لا اوله ورځ چې کله دی غیب شو ورک شو د هغه ورځې ستاسو سره رابطه کړې وه؟ لویه به یې کوله او دغه دا بیا روسۍ جو بیا ختم بیا نه کېده او موږ سره زیاتې جو شعر ولې لکه دغه ماشومانانو او دغه د تلویزیون د کولي مزدورۍ ده او دغه د چا څه داسې دغه یې نه کړه فوج پوښته موږ سره زیاتې شي. څو بچي دې پاتې شو؟ بچي چې دا اته پاتې شو. تاسو زمونږ د حکومتي چارواکي چې کوم دي واکمن چې کوم دي د هغې نه څه غوښتنه کوئ؟ نه خو د حکومت دغه حرکت دغه دا کوي څه امداد کوي وبه کوي که نه کوي نو انصاف انصاف غواړئ؟ حاجي دا راته ووایي چې بچی خو لاړو هغه 11 سال هم تېر شول دا نننۍ ورځ در باندې څنګه وتله چې د بچو نه خبر شو چې 2 بچي به زما راوړي او هغه وفات شوي دي؟ او که نه نو خو ډېر د افسوس خبره ده ډېره د ارمان خبره ده ولې څه به وکړو. عزتمندو افسوس خبره دا ده چې په سپینو ګیرو باندې مشران زمونږ جاړي. راځو د هغه بچی هلته کې ناست دی زوی ناست دی دا هم د هغه مشوره دی څه وایي د خپل پلار په حوالې سره؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر. ناصر د سکول کې نه یم ولې؟ بس کولې کار کوم. ښه د کولې کار کوې؟ او نو ستاسو والد صاحب چې کله کولې کار له تو 11 کاله مخکې تا ته یاد دي؟ او داسې لږ لږ یاد شي. لږ لږ یاد شي. او بیا دا 11 کاله ګزران چې ستا وشو نو په دې تا څه فیل کول د خپل والد صاحب په حوالې سره چې یاره زما پلار چې شو یا بس ډېر خفه و نن به راشي سبا راځي بس دغه کې دا 11 کاله تېر شو. اوس هم د کولې کار کوي؟ او ولې د کولې کار کوي؟ بس مجبوري ده. مزدوري ده؟ او دلته داسې روزګار نشته که نه ستاسو په دې سیمه کې؟ نه. عزتمندو راځم بچوړلې راځم دا مخامخ دا یو دا زوی دی. السلام علیکم بچوړه. وعلیکم السلام. بچوړه تاسو نن د خپل والد صاحب نه خبر شوئ؟ او تا ته چې ووایې تاسو خپل والد صاحب لیدلی و؟ نه. او نو څه ویل غواړې زویه سکول کې؟ او تا تاسو خپل پلار یادېږي ستاسو پلار تا ته یاد و؟ نه. بچوړه ستاسو نوم دی؟ زما تاسو سکول کې زویه؟ نه. کتونکو راځم رور دلته کې هم ناست دی او راځي چې دی په دغه حوالې سره څه وایي زما مسلمانانو وروڼو ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه به یې څه محسوس کوې نن دا ورځ چې ده 11 کاله باندې داسې ووتل؟ لکه اصل کې غم وشي په کور کې یو ورځ وشي موږ باندې دا تقریبا 11 سال مسلسل داسې په یو غم سره واته خو نن د هغه لاشونو یو افسوسناک واقعه رامخې ته شو. نو هر سړی د خپل ګریوان کې سوچ دنده کې دا څومره د ظلم خبره ده بلکې د دې سره چې هلته کوم زیاتی شی د هغې یو رب ته پته ده د لاشونو نه هم داسې پته لګېده چې د لاسونه یې وروستو تړلي او سترګې والا تړلي او د هغې نه بعد دوی ته سزای موت میلاو شوی دی. د افسوس خبره ده اوس څه نشو ویلی بس الله پاک دې خیر راپېښ کړي. او دوی مزدورۍ تلي مزدورۍ له ځانه خپلې غریبۍ کو زموږ دا کشرۍ ورور چې کوم نو د 12 پاس و ډېر تکړه های پاور د بل یو کلاس فیلو جاوید علي دی اوس MBBS کوي دوی دواړه په ډېر ټاپ قابلیت روان دي خو په چکر باندې راغلی خو بس فیصلې دپاره نه مقرر مزدورۍ په ټکن نه راغلی
هسې به چکر باندې راغی. هغه وخت کې تاسو هلته وئ؟ موږ په هغه ټیم کې موجود وو. تاسو وئ؟ موږ بالکل موجود وو. نو ستاسو د یو ځای نه وړي که نه؟ دا موږ په دغه شپه باندې خو خدای شته اراده داسې وه، موږ 4-5 ملګري نور تلو، د کلي نه ملګري راتله، موږ شپه به د هغو سره وکړو. دا یو ملګری راغی ځان سره بوتلې او چرګان وغیره راغېستي وو چې مشر ورور تاسو له ښه پروګرام کړی دی، تاسو به شپې ته راځئ. نو کله چې موږ بیګې په دغه د بره نه پیسلي، نو خو وجه پکې داسې وشوه چې په دغه ورځې باندې څه مشکلات راغله، موږ پاتې شو. زما یو ورور بل هم و دی راسره او یو ملت رضوی هم و. نو خو بس موږ پاتې شو، که چېرته خدای نخواست موږ هم تللی وو. دغه لاشونه به مو راغله. سم ډیپټي جنرال سیکرټري او دا دوه زما کزنو. تاسو خبرې وکړې، د دې لواحقینو خبرې تاسو واورېدې، د نورو هم تاسو ریکارډینګ کړي. چونکې دا د 11 کالو نه دا یو غم و په دې کورونو کې، او دا غم ختمېدنه نن به موږ دا وویو چې دا غم خو تازه شو، خو دا وشوه چې دومره پته ولګېده چې یار د دې خلکو د قبرونو او تسلي وشوه. دویم خبره دا ده چې دې سلسله کې چې کوم صوبایي حکومت موږ سره کوم کوآپریشن کړی، موږ اپریشیټ کوو. کوم سیاسي خلک راغلی هغو مننه کوو، خو زمونږ اصل کې مطالبه چې کومه ده، کومه چې پرون هغه لاسلیک شوی دی د 26 لاک روپو یو نوکري، نو موږ به جدوجهد د هغو دپاره د لواحقینو سره دا به جاري وي د میډیا په ترو باندې، چې یار دغه عملي کړی شي. داسې نه وي چې صرف یو اعلان تک محدود وي. او دې لپاره به زمونږ د سموا پلیټفارم داسې چې نورې کم موږ سره ملګري وي او سوشل اکټیویسټ وي، نو دې لپاره موږ آواز اوچتو. زمونږ خدای انشاءالله امید دی چې ګورمنټ په چونکې دا شهیدانو دې کې به دومره مسله نه وي، خو که بیا هم هغو په دې کې لم لیټ کوي، نو موږ به هر حد پورې که احتجاج یې که څه هم وي هغه به کوو انشاءالله. او د هغو چې کوم پرون په درادم خیل کې کم لاسلیک شوی دی، کم دغه چې شوی ده اګریمنټ، نو موږ زموږ دغه دا دی چې یار دغه عملي کړی شي. دغه عملي جمع وغوندئ. کتونکو تاسو هم دغسې د میاکلي د دې ځي داسو پروګرام تاسو هم وکتلو، او الله دې وکړي لکه زموږ د ورور چې کوم وی چې هلته کې کوم لاسلیک شوی دی او په هغې باندې هغې ته عملي جامه واغوندي، نو زه به هم دا ووایم چې دا ماشومان چې کوم د دیونه پاتې شوي دي، هغه بچی چې دی دا وخت هغه هم د کولې د کان نه دی. دغسې د دې ځای کې به زه دا ووایم چې دا ډېر غیرتمند خلک دی او ډېر زړه د دوی زړونه ډېر زیات مضبوط دي چې د کاڼي دي. که نه کوم ماشوم چې راټوکېږي رالویږي جو هغه د کولې کان ته رسېدلی، د هغې غټه وجه څه ده جي د دې ځای د بېروزګارۍ. عزتمندو الله پاک دې وکړي چې په دې ځای موږ راوختلو، دلته نه څه داسې سکولونه شته دی، نه داسې یونیورسټۍ شته دی، نه داسې هسپتالونه شته دی، بلکې بیچو هم په دې ځای کې نشته دی، که نه دا په زرګونو کورونه دي د غرونو په سرونو باندې تاسو په دې فوټج کې وینئ. نو که چېرې په دې باندې زمونږ حکومتو د دې ځای کې زمونږ وزیرانو، زمونږ مشرانو او زمونږ د صدره پورې واله که نه چې د دې باندې د هغې نظر ولرلو، ځکه چې زمونږ MP MNA او زمونږ وزیران هغه ټول هم د دې سواد د دې خاورې دي جي. دغسې که شوکت یوسفزی صاحب هم دی هغه هم د دې شنګلې دی جي. نو که موږ هغې ته ووایو او هغه په دې ځای کې د دوی دپاره روزګار جوړ کړي، که نه دا ماشوم چې دی یقین په الله وکړي چې تاسو وګورئ جي هغه داسې ښکاري لکه بالکل ایجوکیټډ چې په دې ځای کې چې دې ځای کې په 3 غنټې کې دا دي موږ دې ځای کې ته راوختلو دی میاکلي ته دې کس ته دې ځای کې ته. نو زه وایم که چېرې حکومت په دې باندې نظر ولرلو، نو حقیقت هم په کار هم دغسې ده که نه چې دا ماشومان چاته پاتې شو، د کور نه 2 جنازې لاړې، پلاس سپینګیری دی، خور زمونږ خویندې زمونږ کونډې پاتې شولې، 12 پاس او بیا هم د دې ځای کې نه تللي د کولې په کان کې. نو موږ د حکومت نه هم دا غوښتنه کوو، موږ هغه صوبایي حکومت موږ د هغې نه هم دا غوښتنه کوو چې یاره دوی ته روزګار فراهم کوي، دلته کې کارخانې جوړې کوي، دلته کې د دنیا نوکریانې دي. دا الله له بزو دا ژوند ګوره ډېر اوږد نه دی جي، دا ژوند ډېر لنډ دی، ډېر لنډ دی عزتمندو. نو راځئ چې دغسې ماشومان هم دي چې دوی ته هم د خپل بچو په نظر کې وګورو، د خپل بچو په رنګ کې دوی ته وګورو، او د دوی چې کوم روزمره زندګۍ کې کوم بنیادي حقوق چې دی هغه دوی له ورکړی شي. بل پروګرام پورې خپل رول په زلبي پښتون الله پوره د سواد نیز د ټیم اجازه راکوي. د لوی الله په امان.